پیغله ویډ کېدو او دو په دغه بازار شه په کېرې باندې ګرځي او ټیلا کوي چې به مخ شه دی غراز نشي در باندې والای تو په تنگ دستی باندې او په دا کې سم د غراز وای به اپ مو باندې غراز وای به زه دغه پښتنه کوم ان شاء الله دا چې مش خلکو قدرمنه مش خو پښتوني آی کنه دغه سه مطلب د سیک دل وشه مړیا مشوي ژغ نه پکای خو کبه اخ چره داسې اعمال یو کو چې چاته لوسونه یا چاته سوالو کو به میش چې کیم غیرت ته اختټه سورا سه جی به میش چې کیما دو اسمان را سټیپ کای داغه خیره کا په هر طرف باندې داسې مجبوره دو او د مجبوری د وجه نه زیه سره تړلا یو چې زه تاسو ته خلو داسې ازو در نشو خلاصوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنه نن په یو داسې پروګرام سره او په یو داسې پروګرام خو نه ده بلکې یو ازمیش سره زه تاسو ته مخامخ شوی او خپل زه په ازمیش چې دله یم چې زه په دا نه پېژنم چې زه تاسو ته څرنګه خپل د زړه حال بیان کوم او د خیرکي چې مو سره نوسته دو د زړه حال تاسو ته څرنګه زه ارمخ شکم په وجه دی چې آسه خو میش پروتین شه یو بنده کښینای به هغه چې کومه تاسو ته وژغی خداغه خیره کا په داسې یو ازمیش گرفتار دو چې دو وی چې ورېری چې خدای ته وګوره چې مو خو چاته پاته ونه لاګېږي چې دا پلونی دو یا د پلونی لیر دو یا د پلونی کلی دو ا دې چې کیما زندگی دو هغه بالکل یو داسې دو چې فقیری ملنګي تنګي او غربت او مطلب دا بیماری دمره حد ته رسیدلی دي چې دو په ځواني باندې پیغله ویډ کېدو او دو په دغه بازار شه په کېرې باندې ګرځي او ټیلا کوي وړي کې دوه خویندې وړینه دي یوه خیر یوه وریر او پلوري وفات شوه ده میر یاد یې سره نشته دو په څه وجه باندې هغه وجه په ډیټیل شه زه تاګ نه غواړم ایس مقصد مې دا ده چې داسې په بازار شه دو یو کیر ته ارسی سه ایما ورځ بیا هغه څه خیر خرابات ورکوي خو هغه مو سره رابطه وکړله چې چونکې تاسو خو د دمره خلک اوس چې ګایې دا یوه ویډ کې چې دو دغه ګارانټي میش په دا درګایي چې میش وی راغلی خپله او په کلي شمې دی چې حکیم روزګار دی د کیر د عام میش په خپل سترګې لیدله ده نو قدرمنې داسې مو سره یوې دوې زوی شه چال وال وشو مو خو اول ملا نو ته تړله خو چې دی کله دا ټکه وکړو چې میش په خپله دا زوی لیدله ده د کیر ما لیدله د زندګي ما لیدلې دو او چې دا دو کیم کوي دا د مجبوري د وجه نه کوي نو مو په دا باندې رضامندي ظاهره کړه او تروغله او د مخشه رسولي اپریشن یې چې شو ده هغه نه بعد یې مایده شه څه تکلیف واغه اپریشن یا شو ده هغه نه بعد یې د کولمه ټي بي یا جواته شوې دو په ځواني شه دو په دمره بیماری شه گرفتار دو اس قدرمنه په دا باندې ومشتو سه سوچ سره کوي چې په یو کیر شه نه سړای وي نه ځوان وړکای پشه یو وړی کا ژړکای وړکا دا د وې اوته کولې اوې سو کو او دغه خیر په دغه حالات شه په شزول شه په برکا شه نه دو در په در ګرځي په دغه حالات شه په دغه بانی شه مطلب مې دا چې ډیټیلز بیان کوي نشه مو سره الفاظ نشته دا چې زه په کیمه الفاظ شه تو سه ته د حالات بیان ک پدا چې زه تړلا یو د هر طرف نه دو یی چې زه یوډینا مې چې کیم دی هغه ډیر سخت خلک ته داسې نه چې مو ته په چار خو نرسي خدا سے نه چې په دا باندې خبر شل به غیرت ډیر په شر چک شي بدا چې مش خلکو قدرمنه مش خو پښتوني آی کنه مش خو ډیر غیرتی خلک آی مش خو بنیسی خدا سے دی چې کا دغه سه مطلب د سیک دل وشه مړیا مشوي ژغ نه پکای خو کبه اخ چره داسې اعمال یو کو چې چاته لوسونه یا چاته سوالو کو به میش چې کیم غیرت ته اختټه سورا سه جی به میش چې کیما دو اسمان را سټیپ کای نو داغه خیره کا په هر طرف باندې داسې مجبوره دو او د مجبوری د وجه نه زیه سره تړلا یو چې زه تاسو ته خلو داسې ازو در نشو خلاصوي خو به هر حال بیا یا مو دیتا مې دا ګارانټي ورکړه چې کا بیا یا په تو باندې سیک پیشل چې داتیه په کلی وطن شزې وډینا او هغه څه غراز در بنده وای چې به مخشه دی غراز نشي در بنده والای تو په تنگ دستی بنده او په دا کې سم د غراز وای به اپ مو بنده غراز وای به زه دغه پښتنه کوم ان شاء الله نو قدرمنه په داشه په دا مقابله زه دیتا
د خپل فند نه اوپن فند نه 5000 روپیې زه د ته نغدې ورکوم چې په دا باندې دوه خپل ایمرجنسي څه ضرورت اوچلای او هغې نه بعد زه تاسو ته یو ځل بیا سوال کوم چې دا خیر کا چې دغه سره چې څومره تعاون یا وشي الله پاک وې مشتو ته بدلې روکای تاسو ډیره مهرباني وسله